زمونږ د پاکستان پښتانه چې کم دي هغه په میمز او په ټرولینګ لکه زه خو په دې نه پیغام چې د دې قوم سپیشلی زمونږ په دې ایریا کې چې کم پراته پښتاني د دوی تکلیف څه شی دی دوی د بل ترقي نه لیدل غواړي خپله ترقي خوښوي نه ځان دپاره د بل سره چې پیسې وي نو وایي د پیسې په زور لګیا یا شکل د دومره نه دی خو ستا سره پیسه ده ځکه نو پیسه خبرې کوي خو چې هر څه اکسپټ کوي چې په پیسه کې زور شته پیسه در نه سړی هم جوړوي پیسه در باندې عمره او حج هم کوي خو پاسه که نه پاسه ویې ګټه چې دا په بل پورې د نه ده خوښه او ځان له یې حاصلولی نه شي خو یا هغه په ارام پرېږده چې هغه سره وي هغه له دعا وکړه چې الله هغه له دې ورکړې ده او زما نه خواري نه کېږي په شارټکټ یې راکړه خو د دعا به دا وي چې ما سره خاص هم نشته زه پسې نه ځم خو الله د نه یم والا ګوره د خلکو همدغه ناکامي ده چې شاهد انور دوی له کمې خبرې کوي د زده کړې دپاره نه نوټ کوي خو دوی د شاهد انور په شخصیت او په دولت کې نظر ساتي چې دا یې دی خپل که نه دی خپل دوی له تپوس دا کول پکار و چې دا دی څه وایي دا کم کورسز خایي یا دا کم طریقه کار خایي په دې کې واقعي ترقي شته که نشته که چیرې د هغه خبره غلطه وای او په هغې کې فایده نه وای نو موږ به ویلي وای چې دا نور هسې دکاوه ده یا د شهرت دپاره سټنټ دی خو نه چې هغه تا له ای کامرس ښایي امیزون باندې تا ته سیل او بای او سیل ښایي نو وای ناټ چې خلک په هغې کې انټرسټ والي هغه زده کړي او د هغې نه ځان له فایده والي بجای دا چې د شاهد انور ګاډی خپل دی زه ډاکومنټس چیک کم چې دی که نه دی کور خپل دی که نه دی که هغه نه وای نو دا دومره شیونه د یو بل کس راولي ودی درئ او کلونو دپاره د هغه په کور کې مخې ته ولاړي هغه د پکې ګرځي یا هغه د په کور کې سټیو کی بل کس ته داسې ممکن کی مونږ چې لاړلو په دا سوشل میډیا چې کوم هلک تاسو وینئ د هغې نه بیخي هټ کې دی ښه نر پښتون دی مهمان نوازه دی مونږ په زور ایثار کړو حالانکې په آخر کې مونږ هوټل ځان ته بوکینګ کړی و په خپل کور کې ایثار کړلو ډینر د 10 سره شو بریکفاسټ د 10 سره شو سروینګ یې خپله کولو نو مطلب ډیر ډاون ټو ارث مو دا کم لینګویج چې تاسو تلفظ وینئ چې دا الفاظ چناو سخت دی هغه د خلکو دپاره سخت دی ته په خپله وینې چې ستا په ریجن ایریا کې کم کیلیبر کم ټایپ او څومره ډیټ خلک پراته دي هغې راویښېدو دپاره زه اوس هم یقین سره وایم چې مور او پلار به ورته کیدی شي اوس هم د هغه شاهد انور الفاظ د پیغور په طریقه ورکوي چې یاره ناراسته یې کامچوره یې غافله یې پاسه د وړوکي هلک نه زده که څه درته وایي کامچوري مه کوه کار وکړه نو د هغه الفاظ که تریخ وي ځینې ځي کې چې کم الفاظ د اخلاقو نه بهر وي هغې سره موږ اتفاق نه کوو که هغه د هر چا وي ګوره دا کې داسې وي که نه چې کم هغه درته ویل چې کم داسې پوچ الفاظ وي هغې سره موږ اتفاق نه کوو چې کم سخت الفاظ وي هغې سره یې کوو اوس زیبا نازیبا یا مطلب سخت و ناسخت دا اوس دلته خبرې دوه کیږي چې کمې سخت انداز سره تاله وویل چې پاسه کامچوره او یا مطلب که نه اوس که تاله د غریب سړی زامن وایي یا تاله غریب وایي د هغې مطلب دا نه دی چې ستا انسلټ وکړي هغې مطلب دی چې تاله ډوز درکړي ته پاسې په تا کې غیرت راشي ته موټیویټ شي یا ته ویښ شي او ته کوشش وکړې او ته د غربت ته شکست ورکړې نور هغوی همدا خبره ده چې هغې نفرت د غریبانانو خلکو نه نه دی د غربت نه دی هغه خپله غربت لیدلی دی هغه ترې راوتی دی هغه غواړي چې دا نور خلکو ته هم زه داسې ترغیب ورکړم او په یو طریقه دوی ترې راوځي نو هغې د وجې نه بیا دا خلک دي هغه پازیټیو میسیج نیګیټیو طرف یوسي کنځلې شروع کړي بدې ردې شروع کړي نو په ریټرن کې د هغې رویه به هم سختېږي معلومه خبره ده د انډیا خلک د بنګلادیش خلک د افغانستان خلک دا ته فایده اخلي چې کم دی سمارټ هلک دی د ذهن چې و مونږ کم کتلو نو بالکل ټیکنیکلی ساوند و د هغې خبرې کیلکولیشن یا د هغې نالج ما به ابزرو کولو نو شته هلک کې ګډ شته دی چې دا کم ځي ته راغلی دی نه مخکې دا نور هم ډېر تللی شي په بهر ملکونو کې چې یو ځل ته کلیک شي ګټه د ښه روانه شي او ته اون ټریک شي دا ګاډي زه وایم چې اوس په هم د لږ ودرولي چې دی کومې طریقې سره محنت کوي او دا څومره سمارټ دی او کومو طریقو سره ټیکټیک سره دا لګیا دی نو دا ګاډي خو وړه خبره ده کېدای شي چې نور غټ سرپرایز بیا درکړي په دې پاکستان کې ځاني زمونږ په فرینډز اینډ فیملی کې دومره ویلتي خلک شته ډېر امیر خلک شته دي چې هغه موږ را سره ډیلی کینو صرف دومره راته پته دی چې ښه درانه دي او ښه ټیک دي
خو د یو بل د ویلث پته راته نشته چې چا سره څومره دی